السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما یو ډیره سبق آموز ویډیو سره شریک کوم. ویډیو مکمل غوړې یو ملګرو سره ضرور شریکای. دا جی یو پلار دی د کور ته راغو، دا یو زوی دی یو لور ده. نن سبا تاسو ګورئ ډیر خلک داسې دي چې کله دغه کور کې جنۍ پیدا شي، مطلب دوی ډیر زیات خفګان کوي. څنګه چې زمانه جاهلیت کې عربیانو کړه چې کله ماشومه پیدا شو، جنۍ پیدا شو، نو به هغه جنۍ ژوندۍ خخوله پزماکه کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دنیا ته تشریف نه راوړل، نو دونه زیات جاهلیت. نو هغه جاهلیت نن سبا هم داسې خلک شته چې مطلب داسې خلک شته چې هغه جنۍ ذات نه خوښوي چې کله ورکړه جنۍ پیدا شي نو خواخ یې هم ډېره زیاته خفوي، او مطلب هغه سړی چې کوم وي هم ډېر زیات خفوي. داسې لږ خلک شته، ډېر نه یادوم. خو دا یو سبق آموز ویډیو ده. دا ویډیو لږه مکمل وګورئ. دا یو پلار د کور ته راغو، لور یې چې کوم ده د هغې هم خیال ساتي او د هغه خپل زوی هم خیال ساتي. لور له پیسې ورکړي، لور جیب راغه، هغې خپله خزانه کې کېښې او زوی لاړو جي بازار ته، په هغې باندې څیزونه ویشتل. تاسو له په سکرین باندې ښکاري چپس یې ویشتله. مطلب زوی چې کوم دی هغه د پلار په پیسه باندې مدد کوي، او مطلب د پلار په پیسه باندې عیاشي کوي، مطلب او د پلار چې کوم دولت وي نو هغه اکثر زوی اړاوي په مختلف په عیاشیانو باندې، او لور چې کومه ده د پلار دولت چې کوم دی د هغې خیال ساتي، هغه جمع کوي. تاسو له په سکرین باندې ښکاري. اوس د پلار د زوی له وایي پاسه ماله اوبه راوړه، او زوی لګیا دی موبایل کې، هغه د پلار خبره هم ونلیده او لور یې پاسېده اوبه یې ولې راوړي. لور چې کوم دی هغه خدمت هم د مور پلار انتهایي زیات کوي. دا وګورئ جي، دا یو ډېره سبق آموز ویډیو زموږ دپاره دا چا جوړه کړې ده. اوس پلار چې کوم دی بټوه راوویښتله، په بټوه کې ورسره پیسې نشته. لور له یې پته ولګېده چې زما پلار سره خو پیسې نشته. لور یې راغه جي خپله خزانې ماته کړه، پلار له چې کومې پیسې هغه جمع کړې وي هغه پیسې پلار له واپس یوړې چې دا واله بابا او خفه کېږه مه، نه ستا پیسې چې کومې دي هغه ما ځان سره سنبالې کې ایښلې وي ډېر ورځې دپاره چې سبا کله تا سره پیسې ني نو زه به دا پیسې واپس هم تاله درکوم. او زوی چې کله پلار نه پیسې واخلي نو زوی چې کوم دی په بازارونو کې مطلب په مختلف دغه چې کوم خواهشات وي، دغه چې کوم ارمانونه وي په هغې باندې لګوي. بیا چې کله دغه مور پلار بوډاګان شي نو اکثر داسې وي چې هماغه لورې په کار راځي، هماغه لورې خدمت کوي، هماغه او زامن اکثر چې کله بیا په خپلو خپو ودرېږي نو هغه بیا ډېر داسې وي چې بدل شي، د ښځو شي، مطلب د مور پلار خدمت نه کوي، د مور پلار خیال نه ساتي. او لور واحد داسې یو مطلب یو رشته ده. ګوره زنانه ذات چې په کم بیس کې هم وي، که دا په د مور په دغه کې هم وي نو دې سره د زړه نه مینه وي د سړي. که چېرې د لور په بیس کې هم وي د زړه ورسره د زړه نه ورسره د سړي مینه وي، او که چېرې د ښځې په بیس کې هم وي نو د سړي ورسره د زړه نه مینه لري. کم خلک چې د لور په پیدایش باندې خفګان کوي، خفه کېږي پې، نو یې ریکویسټ کوم ګوره دا لور چې کوم ده د الله پاک رحمت دی. چې کله الله پاک یو انسان له زوی ورکوي نو هغه زوی له الله پاک وایي چې لاړ شه د پلار سهاره جوړه شه، د پلار مدد وکړه. او چې کله لور ورله ورکوي نو هغه الله په خپله د هغه انسان مدد کوي چې چا لور ورکوي. الله په خپله د هغه انسان سره هر قسم مدد کوي چې کوم چاله لور ورکوي. نو لور چې کوم دی د خدای پاک رحمت دی، چې کوم خلک په دې باندې خفګان کوي او دغه کېږي نو هغوی د الله پاک د رحمت نه محرومه کېږي. یو هغه ډېره خوشنصیبه جوړوي چې پیله اولاد ول الله پاک لور ورکړي. نو شاړ غونتې ویډیو ما مې تاسو سره هم شریک کوم سبق آموز ویډیو و. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.